أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د احد په جنگ کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په حواله ذکر روان وو. په دغه حواله نور تفصیل دغه شان دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خلکو کې دشمن ته د ټولو نه زیات جوخت وو او هغوی سره 15 کسان وو چې ټینګ ولاړ وو. اته پکې د مهاجرینو وو چې هغې کې حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص او ابو عبیده بن جراح شامل وو. او پکې د انصارو نه وو او هغې کې حضرت حباب بن منذر، ابو دجانه، عاصم بن ثابت، حارث بن سمه، سهل بن حنیف او سعد بن معاذ شامل وو. ځینې دا وایي چې دا سعد بن عباده وو او محمد بن مسلمه هم وو. ځینو دا ویلي دي چې هغوی سره 30 کسانو چې ټینګ ولاړ وو او ټولو به همدا وي هغې کې چې د هغې مخ د رسول کریم مخې ته دې وي او د هغوی ژوند دی د رسول کریم د ژوند نه زار شي او په هغې د سلامتي وي. یو روایت کې دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره 11 کسان طلحه بن عبید الله پاتې وو. او یو روایت کې دا دی چې کله مشرکان د رسول کریم نه چاپېره شو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وو انصار صحابه او یو قریشي صحابي ترمنځ وو. او دغه شان یو بل روایت کې دا راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم 9 کسانو کې आवाज پاتې وو و دې کې انصارو نه وو او 2 قریشو نه او رسول کریم پکې لسم وو. په مختلفو روایتونو کې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره چې کوم کسان پاتې وو صحابه د هغې شمیر مختلف بیان کړی شوی دی. حضور فرمایي چې ریسرچ سیل چې کوم په دې خپل نوٹ ورکړی دی هغه دا وایي چې د 10 ذکر ملاویږي او د دې یوه توجیه دا هم کیدی شي چې صحابه شمیر هغه وخت په لحاظ بدلېدو را بدلېدو چا چې 15 ولیده نو هغه 15 ووایي او چا چې څومره لیدلي بیا هم هغه بیان که. صحابه رسول کریم لبتله راتله شاید هغې په وجه کیدی شي چې په شمیر کې فرق راتلو. بهرحال دا صحیح ښکاري ځکه چې دا په تفصیل کې د مخکې بیان شوي دي په تېرو خطبو کې چې صحابه به هغوی ته جوخت راغله او بیا هغې نه به چاپېره شو بیا د دشمن د حملې په وجه به هغه دغې حلقه به ماته شوه هغې به خواره شو او بیا به هغوی راغونډ شو. خو بهرحال خبره همدا ده چې دغه صحابه او د ثابت قدمه نمونه ښودله او هیڅ قسمه ویره دوی نه لرله د مرګ.
دا هم ذکر ملاویږي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د احد په ورځ د خپل صحابه د یو ډلې نه په مرګ بیعت اخیسته وو چې کله په ظاهره مسلمانانو ته شکست شو نو هغوی ټینګ ولاړ وو او هغوی خپل د ژوند پروا ونه کوله د رسول کریم دفاع وی کوله ان تر دې چې هغوی کې څو شهیدان شو او هغه ورځ اته کسان داسې وو چې د هغوی په د رسول کریم په لاس په مرګ بیعت کړی وو او دغه بیعت کوونکو خوشنصیب وو چې کوم نمونه په روایتونو کې بیان شوي دي هغه دا دي حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ حضرت سال بن حنیف رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو دجانہ رضی الله تعالی عنہ حضرت حارث بن سما رضی الله تعالی عنہ حضرت خباب بن منذر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی کې یو هم شهید شوی نه وو د علامه زمخشري کتاب په خصائص عشره کې دا راغلي دي چې د احد په ورځ حضرت زبیر د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر ثابت قدمه سره پاتې وو او په هغه موقع رسول کریم دغه نه د مرګ بیعت اخیسته وو یعنی دا لوز هغه کړی وو چې موږ به د رسول کریم په حفاظت کې خپل ژوند قربان کو حفاظت لپاره خدای خواب نه پرېږدو په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د صحابه او ثابت قدمه او د جانثاره باره کې لیکلي دي چې کم صحابه د رسول کریم نه غیر چاپیره راغون شوي وو او هغوی چې کم د خپل ژوند قربانولو نمونه خودلې تاریخ عاجز د هغې نظر راوړو نه دا خلک لکه د پتنګانو د رسول کریم نه غیر چاپیره تابع د هغوی له خاطر خپل ژوند دی قربانولو او چې کوم وار بم چا کولو صحابه په غزانه خستو او رسول کریم به بچ کولو او سره په دشمن باندې وارم کولو هغوی نور د لیکي چې دا د شمیر یو څو کسان وو چې خپل ژوند قربانولو هغوی د دغه عظیم سیلاب مخې ته تر څو ایسارې دي شو چې هر لحظه دغه موجونه هیبتناک موجونه د څلورو طرفونو نه را روان وو او د دشمن هر حمله د هر لمحې چې کومه د هر حمله چې کومه چپه وه هغه به مسلمانان به ځان سره بوتله خو لږ به چې زور مات شو نو مسلمانان غریبانان بیا به په جنګېدو شو بیا به د خپل محبوب آقا غیر چاپیره براغون شو او ځینې وخت خو به داسې خطرناکه حمله وه چې رسول کریم به عملاً یوازې پاتې شو او یو وخت په دې کې داسې راغلی و چې د هغوی نه غیر چاپیره صرف 12 کسان باقي پاتې وو او یو وخت داسې و چې صرف ورسره 2 کسان پاتې وو او په دغه جانثارانو کې حضرت ابوبکر علی طلحه زبیر سعد بن وقاص ابو دجانه انصاري سعد بن معاذ او طلحه انصاري نامې په خاص تور لیکل شوی دي په دغه حواله د رسول کریم غیر چاپیره چې کوم صحابه او دغه چې کوم شمیرو په مختلفو حواله چې دا راځي د دې وضاحت وشي حضور فرمایي لکه څنګه چې موجود د حمله په وجه به کله دغه شمیر به کم شو کله به زیات شو حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د عیسایانو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم باندې د یو الزام جواب کې هغوی فرمایي عیسایانو چې کله دا الزام لګولو چې هغوی دروغ ویلي غلط بیاني کول جایز ګرځولي نو هغوی فرمایي چې زموږ د سید مولا جناب مقدس نبوي د تعلیم یو اعلی نمونه دې ځای دا ثابتېږي هغه دا چې کوم توریا چې ستاسو یسوع لکه د مور د پیو په شان ټول عمر استعمال کړی دي نو رسول کریم تر وسه پورې حکم دا ورکړی دی چې دینه دې اجتناب وکړي شي حضور فرمایي چې توري لغوي معنی خدا دی چې په خلاص ویل او پزړه کې سبل کېدل
ني داسې خبره کول چې دوه معنی لري. او د دې په وضاحت کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د توریه لفظ نور په تفصیل بیان کړی دی. لغوي معنی حضور ما بیان کړ. وضاحت هغوی داسې فرمایلی دی چې د فتنې په وخت د ویرې په وجه یو خبره پټولو لپاره یا څه د بل څه مصلحت په وجه یو د راز خبره پټه ساتلو لپاره یا څه بل څه مصلحت په وجه خبره په داسې مثال او په داسې رنګ کې بیان کړی شي چې هوښیار خو د په هغې پوه شي او کمکله پې پوه نه شي. یعنې په حکمت خبره داسې کول چې هغه دروغ هم نه وي او معنی ډېرې وي چې هوښیار پې پوه شي چې اصل حقیقت څه دی او بیوقوف انسان پې پوه نه شي او خیال یې بل طرف ته لاړ شي. خو هغوی فرمایي چې دا د اعلی درجې د تقوا خلاف خبره ده. دا د حدیثونو نه ثابته ده چې دا د اعلی درجې د تقوا خلاف خبره ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام په دې باندې واضح بیان فرمایي چې دا د رسول کریم نه هیڅ نشي ثابته ده. خو د عیسایانو مطابق حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د خلاصه دا ده چې د عیسایانو مطابق کم تن ته چې هغوی خدای ویلې نو د هغه خو حال دا و چې په لږه لږه خبره هغه غلط بیانې کړې ده. بهرحال د دې تفصیل هغې بیانې ووایي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حد الوسع د دې نه د اجتناب حکم ورکړی دی دې لپاره چې د کلام مفهوم په خپل ظاهري صورت کې د هم د دروغو سره څه شباهت نه لري. خو څه وایو څه ولیکو چې ستاسو یسوع صاحب د صداقت دومره انتظام ونه کړی شو او کم تن چې د خدای دعوه لري نو په کار خدا و چې هغه د ببرشیر په شان د دنیا ته راغلی وي او ټول عمر چې هغه توریه خپله کړې ده او ټولې خبرې د دروغو همرنګه ویلې دي نو دا خو بیا ثابتوي چې هغه کاملو خلکو کې نه و چې د مرګ نه لاپرواه وي او د دشمنانو په مقابله کې خپل ځان ظاهروي او په خدای باندې پوره ډاډ لري. یعنی چاته چې تاسو خدای وایي هغه ټول عمر د توریې نه کار اخیستی دی او فرمایي چې په یو مقام هم چې څوک په خدای باندې توکل لري هغوی بزدلي نه ښیي او څوک چې خدای دی هغه ته خو نه دي کول په د خدای نبیان هم داسې نه کوي. نو زه خو چې دا خبره یادوم نو اجړه راځي چې که څوک د یسوع په داسې د کمزورۍ په حالت او په توریه باندې چې د یو قسمه دروغ دي اعتراض وکړي نو موږ به ورله څه جواب ورکوو. او چې کله زه دا ګورم چې جناب سید المرسلین صلی الله علیه وسلم د احد په جنګ کې چې یوازې وو او بربنډې تورو مخې ته ولاړ وو هغوی دا وایي چې زه محمد یم او زه د خدای رسول یم او زه ابن عبدالمطلب یم او بیا بل طرف ته زه ګورم چې ستاسو یسوع رپېدو خپل شاګردانو ته دا تعلیم ورکولو چې چاته ونه وایي چې زه یسوع یم. حالانکې په دغه خبره څوک چې هغه وجلو نه نو زه چې دا ګورم نو د حیرانتیا په دریاب کې زه غرق شم چې یا خدای دا ته نبی بلل کېږي چې د خدای په لاره کې د شجاعت دا حل دی. دا د حیرانتیا اظهار حضور فرمایي د حضرت عیسی علیه السلام لپاره مسیح اسلام د الزامي جواب په تور ورکړی دی. دا نه چې هغوی دا ګڼل چې هغه خو نبی نه دي او نه دا د هغوی مطلب و چې حضرت عیسی نبی نه دي بلکې هغوی دا وایي چې کم نبی چې تاسو وړاندې کوئ بلکې هغه ته د خدای زوی وایي نو دغه خو حل دا دی چې ستاسو د کتابونو مطابق او بیا د رسول کریم باندې ستاسو دا اعتراض کوي چې هغې دروغ ویل ښودلی دي یا بزدلي ښودلی ده بزدلي ښودلې جایز ګرځولې دي. ابن اسحاق لیکلي چې کله کافران د رسول کریم نه چاپېره شو نو رسول کریم دا فرمایلی وو چې من رجل یشری لنا نفسه
څوک به داسې تن وي چې موږ لپاره ځان خرڅ کړي. نو زیاد بن سکن د 15 انصاري صحابه سره ودرېدو. ځینې خلک دا وایي چې هغه عماره بن یزید بن سکن و او دوی ټول د رسول کریم مخې ته خپل بهادري ښودله او یو پسې بل شهیدېدو. او دوی کې آخري زیاد بن یا عماره و، دوی جنګېدل تر دې چې هغې ته ډېر زخمونه هغې ته راغلي وو. او بیا د مسلمانانو یو ډله راغله او مشرکان د رسول کریم نه لرې کړ. نو هغې نه پس رسول کریم وفرمیل چې زیاد بن سکر مال راولئ. هغې چې راوستی شو نو هغې خپل آخري ساګانې اخیستې. نو رسول کریم ووایي چې دوی ماته جغد کوي. صحابه چې هغې ته جغد کړه نو هغې خپل قدم مبارک هغې طرف ته کو. نو هغوی خپل مخ د رسول کریم په قدمونو باندې کېښودو او د حضرت زیاد مرګ په داسې حال کې شو چې د هغوی اننګي د رسول کریم په قدم باندې وو او د هغې په بدن باندې 14 زخمونه راغلي وو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې یو وخت د قریشو د حملې یوه غیر معمولي چپه چې راوچته شوه نو رسول کریم وفرمیل چې څوک دی چې دا وخت به خپل ژوند د خدای په لاره کې قرباني. نو د یو انصاري غوږونو ته چې دا آواز راغلو نو هغه شپږو نورو انصاري صحابه سره ورمخکې شو او هغې کې یو تن د هغې د رسول کریم نه ګیر چاپېره جنګېده او خپل ژوند هغوی قربان کړه. د دغه ډلې چې کوم مشر و هغه زیاد بن سکن و. رسول کریم د دغه حملې نه پس ته حکم ورکو چې کله د کافرانو یو زبردست حمله وشو هغه لږه کمه شوه او نور صحابه راغلو لږ ځای صفا شو. نو رسول کریم حکم ورکو چې زیاد اوچت کړي مال یې راوړئ. خلکو هغې اوچت کړي راوړه نو او هغې د رسول کریم مخې ته سملول. نو هغه وخت هغې کې څه ژوند پاتې و خو وفات کېدلی یې و. او په هغه حال کې ما ډېر په کوشش خپل سر اوچت کو خپل مخې د رسول کریم په قدمونو کې کېښودو او په دغه حال کې هغوی ژوند قربان کو. د حضرت مصعب بن عمیر د شهادت واقع هم لیکلی شوی دی چې حضرت مصعب بن عمیر د رسول کریم مخې ته جنګېده او د جنگ دوران هغوی بیا شهید شو او ابن کمیه لګي شوی و هغه یې شهید کړي وو. تاریخ کې دا راځي چې د احد د غزا علمبردار حضرت مصعب بن عمیر د بیرغ د حفاظت حق ښه پوره کړی وو او د احد په ورځ حضرت مصعب بیرغ اوچت کړی وو او ابن کمیه چې په اس سورو هغه حمله وکړه او د حضرت مصعب په ښي لاس چې کم کې هغې خپل بیرغ نیولی و هغې باندې د تورې وار کړی و هغه یې پرې کړی و. په دې هغې هغه جنډه په ګس لاس کې ونیوله. نو ابن کمیه ورمخکې شو په ګس لاس یې وار وکړو هغه یې پرې کړو. نو هغوی بیا په دواړو مټو هغه اسلامي جنډه په خپل سینې سره ولګوله او دې نه پس ابن کمیه دریم ځل د نیزې حمله وکړه او د حضرت مصعب په سینه کې ښخه کړه نیزه ماته شوه. حضرت مصعب پرېوته او په دې د بنو عبدالدار نه 2 کسان صحبت بن سعد بن حرمله او بروم بن عمیر ورمخکې شو او جنډه ابروم بن عمر راواخسته او هغه غي سره وه. ان تر دې چې مسلمانان واپس شو مدینه کې داخل شو. یو تاریخ په کتاب کې لیکلي چې ځینې نورو روایتونو مطابق رسول کریم هغه جنډه حضرت علي له ورکړې وه. دغه واقع په ذکر کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکي چې د قریشو لښکر تقریبا د 4 ورونو طرف نه ګیره اچولې وه او خپل یو پسې بل حمله وی کوله او په دې مسلمانان کېدای شو چې لږ سات کې هغوی ځان سنبال کړی وی. خو د غضب دا وشو چې د قریشو یو بهادر سپاهي عبدالله بن قمیه د مسلمانانو علمبردار مصعب بن عمیر باندې حمله وکړه او خپل د تورې په واره د هغې چې کوم ښي لاس و هغه یې پرې کړو. مصعب فوراً هغه جنډه په ګس لاس کې ونیوه په بل لاس کې او د ابن کمیه مقابلې له ورمخکې شو او خو په دویم وار ابن کمیه د هغې بل لاس هم قلم کو. په دې مصعب هغه په دواړه چې کوم پرې کړي شوي لاسونه و هغه یې میلاو کړو یو بل سره او په سینې د جنډې سنبالولو کوشش وکړ
په دې ابن کمیه په هغې باندې درېیم واره مو کو او اوس او دې ځل بیا مصعب شهید شو پرېوته. جنډه خو فوراً یو بل مسلمان اوچته که ورمخکې شو، خو چونکې مصعب د بدن نه د رسول کریم سره ډېر ملاوېده، نو ابن قمیه دا وګڼل چې ما محمد صلی الله علیه وسلم ووژل. دا هم ممکن دی چې د هغه له طرفه دا تجویز صرف د شرپسندۍ او د دوکې ورکولو په خیال وي، خو بهرحال د مصعب په شهید کېدو هغه شور جوړ کړو چې ما محمد صلی الله علیه وسلم ووژلو. په دغه خبر د مسلمانانو چې کم صفات او سانو هغه خطا شو او د هغې جمعیت بیخي منتشر شو. لکه څنګه چې بیان شوي دي چې د احد په میدان کې د یو څو لحظو لاپروايي د اسلامي لښکر چې کومه فتح وه هغه په وقتي شکست کې بدله کړه، خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا په جنگي تاریخ کې بهترین سپاسالار او پر حکمت فوري فیصلې کوونکي منل کېږي. هغوی د جنگ چې کوم د بدلیدونکي صورتحال هغې باندې هغې جوور نظر و او څلور چنده لوی لشکر مخې ته خپل منتشر او کمزوري سپایان هغوی په داسې انداز کې محفوظه کړ چې دشمن چې دا اراده و چې اسلامي لښکر په پوره طریقه د خپل د لاندې کې دا بد اراده باندې هغې عمل ونه کړی شو. او حضرت مصعب بن عمیر شهادت نه پس رسول کریم اسلامي لښکر چې کومه جنډه وه هغه حضرت علي له ورکړه. حضرت علي هغه د اسلامي لښکر علم په لاس کې واخیستو او د فتح په نشې کې چې کوم مست دشمنانو د هغې مخې ته هغې ودرېده او د هغوی توره مسلسل لګیا وه وارونه یې کول او په دې د منتشر چې کوم اسلامي لښکرو د هغې حوصلې بهالېدې. د حضرت علي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ګیر چاپېره چې یو څو کسانو د هغې چې په دې مشتمل چې کوم اسلامي لښکرو یو وړوکې شان ډله وه، هغې سره یو ځای داسې جنګ وکړو د مشرکانو خلاف چې د مشرکانو د چل جوړ کړی و د هغې نه د وتو لاره جوړه شوه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په قیادت کې دغه چې کوم مختصره ډله وه دوی دا لاره جوړه کړه او په جنګ په میدان کې چې کوم موجود منتشر اسلامي لښکر د هغې طرف ته ورمخکې شو او د رسول کریم د شهادت خبر چې خلکو چې اورېدو نو د هغوی حوصلې ختمېدې. نو ځکه مشرکانو هم د اسلامي لښکر واپسي ناکامه کولو لپاره مسلسل نور هم سختې حملې شروع کړې. خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د رسته کېدو حکمت عملیم داسې کامیاب وه چې دا لږ شان چې کوم کسانو سپایان د هغوی د دایرې په شکل کې یو بل سره اوږې ملاوې کړې وې او هغوی د دشمنانو حملې ناکامه کولې او په غیر محسوس انداز کې هغې د ګاټۍ طرف ته ورمخکې کېده ورشاته کېده او دشمن ګیره اچولو لپاره ښه پوره طاقت استعمال کړی و. خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حمله آورو چې کوم هجوم و هغه د هغې ترمنځ یې لاره جوړه کړه او د احد د جنګ په موقع د خوب د غنودګۍ د تاریک کېدو ذکر ملاویږي په صحابو چې کوم جنګېده. رسول خدای پاک داسې صورت پیدا کړی و چې هغوی باندې غنودګي راغلی و. تفصیل داسې دی چې د زبیر بن عوام بیانوي چې کله د جنګ حل بدل شو نو ما دا ولیده چې زه رسول کریم ته جوخت یم او موږ ټول بدحواسو او وېرېدلي وو، په موږ باندې خوب قسمه کیفیت راغلی و، داسې ښکارېده لکه چې دا په موږ تعریف کړی شوی دی. نو یو تنه موږ کې داسې نه و چې د هغې د سینې نه د اواز نه راتلی چې چا د زنه په دغې په سینه نه وې راغلې د خوب د لاسه. وایي قسم په خدای ما ته داسې لګېده لکه چې د معتب بن قشیر اواز په خوب کې زه اورم. هغه دا وی چې که موږ ته داسې فیصلې اختیار وي نو موږ به داسې نه وژلې کېدې. دلته معتب بن قشیر انصاري صحابي و او بیت عقبه او د بدر او د احد په غزواتو کې شامل و. وایي ما د هغوی دا جمله یاده کړو چې کله زه د خوب په حل کې وم نو په دغه موقع خدای پاک دا آیت نازل کړی و ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم
یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله. چې بیا هغه په تاسو باندې د غم نه پسته د تسکین ورکولو له خاطره غنودګي راوسته چې تاسو کې په یوې ډلې باندې راغلې وه چې کله هغه یو داسې ډله وه چې د خپل ژوند لپاره فکرمنده وه او هغې د خدای باره کې د جاهلیت د ګمانونو په شان د ناحقه ګمانونه کول او دا وی چې آیا په اهمو فیصلو کې زموږ هم څه عمل زموږ هم څه کار شته نو تاسو ورته وایي چې یقینا د فیصلې اختیار ټول د خدای دی. حضرت کعب بن عمرو انصاري بیانوي چې د احد د غزا په ورځ په یو موقع ما خپل د کام 14 کسانو سره د خپل د کام 14 کسانو سره رسول کریم سره وم او هغه وخت په موږ باندې غنودګي راغلی و چې د امن په تور ویني ډېر سکون ورکوونکې حالت وو د جنگ حل وو خو هغه داسې غنودګي و چې موږ له سکون راکولو او یو تر هم داسې نه و چې د سینې نه اوازونه نه راوته د خوب د لاسوي وی چې مولد چې بشر بن برا بن مغرور د لاس نه توره پریوته و هغه ته احساس هم نو شوی لکه مشرکان حمله لپاره د دغه آیت په تفسیر کې زغرة المسیر ربی بیان کړی دي چې بهرحال دا کې دي چې هغه ته دا محسوس شوی وي چې توره پریوته ځکه چې په داسې حل کې دا خوب خو دغه په لاسونو کې چې کم وصله و هغه په مضبوطه قائم و دی به پریوته جړکه به ورته لګي دا خو بهرحال لفظ دلته د نواس استعمال شوی دی او تفسیر داسې دی چې امانتا نواسن په مختلف اړخونو چې کومې د دې ترجمې دي نو خلاصه دا جوړیږي چې د غم نه پس په تاسو باندې داسې سکون نازل کړی دی چې د خوب ورته ویل کېدی شي یا داسې غنودګي چې د امن حامله وای یا هغه امن درکو چې د خوب په شان سره لرلو یا په خوب کې شاملو. بهرحال دا مطلب دی او په وختي تور چې سر ټټ کړی و انسان او غوته اخري دی تم دا وي خو د نواس مطلب دلته دغه قسمه غنودګي نه ده بلکې هغه کیفیت دی چې د بیدارۍ او د خوب ترمنځ چې کم کیفیت وي د کېدو نه مخکې ترمنځ یو داسې منزل راځي چې چېرته ټول اعصابو ته یو سکون میلاو شي همهغه ژور سکون دی هغه که داسې جاري وي نو بیا په خوب کې بدل شي او په داسې حال کې چې که انسان رواني نو پریو بزي خو پریوتونه مخکې هغه ته یو جټکه لګي هغه خبر شي چې زه په کم کیفیت کې وم او که خوب ورلور شي نو بیا په خپل اعصابو په عذاب باندې اختیار دغه پاتې نه نو بهرحال کې دي چې بشر بن برا په داسې حال کې ورله خوب مرغلي وي جوار خو بهرحال د جنگ په حال کې د سکون کیفیت او انسان چې پریوزي او که دا صحیح ومنل شي نو په دغه وجه دغه لاسونه به لکسس شوي وي او توره به ترې پریوتې وي خو بهرحال د داسې حالت وي چې فوراً احساس هم د دې وشي چې زه په ژور خوب کې ور روان یم او بیا انسان په یو جټکه را پام سي خو بهرحال خدای پاک فرمایي چې ما تاسو له د یو داسې سکون حل تاسو له درکو چې د خوب سره شباهت وو خو د خوب په شان دا جوور نه وو چې په خپل عذاب سره اختیار پاتې نشي سکون خور کول خو تاسو بیکاره کولې نه. دغه شان ابو طلحه وی حضرت ابو طلحه او د بخاری حدیث دی چې د احد په ورځ عین د جنگ په حال کې په موږ غنودګي راغلی و د هغه غنودګي چې ذکر مخکې وشو حضرت طلحه وی چې د توره به زما د لاسه پریوته او ما به سنبالوله نو دا حدیث اخی چې دا داسې د خوب کیفیت نه و چې د لاسونو نه سيزونه پریوزي یا په روان تند په پریوزي خو تسکین و سکون و او خو بیا هم تر یو حد وي مونږ ته په خپل اعضاء اختیار حاصل و چې پریوتو به او چې دا برانه پریوته دا توره خو بیا مونږ غونی و دا د غنودګي یو برخه و چې داسې نه راغلی بلکې دا یو کیفیت و چې په دغه خلکو څه وخت پورې و. په ترمذی باب تفسیر کې حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې د احد د غزا په ورځ چې مونږ چې ما چې سر اوچت کو ما کته نو هر تن ملید چې غنودګي د په خپل
د ډال د شاته ټټیږي لګیا دی د خوب د غنودګۍ په وجه یا د ستومانۍ د لاسه دغه صحابه ډېر بد حال و او په داسې حال کې د خدا پاک له طرفه د سکون کیفیت ورته ملاوېدو نو دا یو داسې نظاره وه چې عامه وه او یو ستومانه مجاهد باندې چې کم کیفیت یې هغه باندې د اطلاق نه کیږي بلکې کم مجاهدین چې د رسول کریم سره په جنگ کې د دشمن خلاف جنگیده هغوی باندې د هر څه لکه د اسمانه راغلی وو او دغه حالت هغه ټول باندې راغلی وو هغه وخت دې ته د دې ضرورت و چې سکون ورته ملاوه شوی اعصاب تازه شوی وي د دې ورته سخت اجازه او دا د کېدو وخت نه و او چې کله داسې حل وي چې سخت د ستومانۍ حل وي نو داسې حالت په انسانانو راځي بهرحال ټول کام په یو وخت یو داسې خوب په حل کې چې لاړ شي چې کله سخت جنگ روان وي او دشمن نه سخت خطرم راپېښي نو دا یو اعجاز یو معجزه د اتفاقي حادثه نه ده ځینو خلکو سره اوشي خدا سره اتفاقی حادثه نه ده یو معجزه ده او دا د خدا پاک له طرفه خاص د سکون کیفیت هغوی له ورکړی شوی و علامه عبدالرزاق ظاهري د ظاهري نه روایت کوي او بیانوي چې رسول کریم په مخ باندې په روښانور باندې د احد په ورځ د تورې اویا وارونه شوي وو خدا پاک د هغوی د ټولو د شر نه هغوی بچ کړی وو ابن حجر اسقلاني بیانوي چې دا هم احتمال دی چې ظاهري د اویاو نه حقیقتا هم د اویاو معنی اخیستې وي یا د کثرت لپاره مبالغه هم کېدی شي حضرت مسیح اسلام فرمایي چې په جنګ کې د ټولو نه بادر هغه به ګڼل کېدو چې رسول کریم ته به جوختو ځکه چې یې ډېر په خطرناک مقامونو باندې وو سبحان الله څه شان دی د هغوی په احد کې وګورئ چې په تورې په هغې د تورې مسلسل وارونه په هغې کې د داسې سخت جنگ روان و چې صحابه زغملی نه شو خو دا نر په میدان کې ښه په نره جنګېدو او دې کې د صحابه قصور نه و خدای پاک هغوی بخښلی دي خو راز په دې کې دا و چې د رسول کریم د بهادرۍ نمونه وښودلی شي هغوی فرمایي چې په یو موقع داسې و چې د تورو مسلسل وارونه وو او هغوی د نبوت دعوه په دې کې کوله چې زه محمد رسول الله یم او وایي چې د رسول کریم په تندي باندې اویا زخمونه لګېدلي وو خو خفیف زخمونه وو او دا خلق عظیم وو د رسول کریم په یوه کنده کې د پرېوتو واقع باره کې روایت داسې بیان شوی دی چې ابو عامر فاسق د احد په میدان کې ډېرې کندې ځای کې کنستې وې چې په بې خبرۍ کې د مسلمانان په هغې کې پریوزي او نقصان دې ورته کېږي نو په بې خبرۍ کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یو کندې کې پرېوتي وو هغې باندې غشي راغلی وه او د هغوی دواړه چې ګوډې وې کومې هغه زخمي شوې وې حضرت علي زر ورمخکې شوي وو هغې نیولي وو او حضرت طلحه بن عبید الله هغوی بهر روباسلي وو رسول کریم د پرېوتو سبب بدبخت ابن کمیه وو ځکه چې هغه د رسول کریم باندې حمله کړې وه د تورې وارې پې کړی وو تورې د هغې په سټ لګېدلې وه خو ساسر یې نه و کړی خو دغه وار اثر د هغې په سټ باندې دومره سخت شوی و چې د یو میاشته پورې هغې نه زیاته پورې د هغې په سټ کې تکلیف پاتې و او ورسره هغې باندې کاڼي مرول شروع کړی و او یو کاڼی د هغې په ملا باندې لګېدلی و او عتبه بن ابي وقاص چې د حضرت سعد بن ابي وقاص ورور و هغې هم د رسول کریم باندې یو کاڼی ویشتی و چې د هغې په مخ لګېدلی و او د هغوی چې کوم لاندیني دوه غاښونه و د هغې ترمنځ چې کوم غاښ یې هغه مات شوی و د هغې دوه مخامخ چې کوم غاښونه یې هغه او د نوکداره چې کوم غاښ و د هغې ترمنځ والا چې کوم غاښ هغه مات شوی و او ورسره چې کوم د هغوی لاندینۍ شونډه د هغه هم زخمي شوې وه امام ابن حجر اسقلاني بیانوي چې د غاښ یو ټوکړه ماته شوې هغه د جر نه راوتی غاښ او سعد بن ابي وقاص چې د عتبه رور و هغې چې کله خبر شو چې رسول کریم باندې حمله کوونکی د هغې رور و
نو هغه د انتقام په جوش کې د هغې په پسې لښکر کې ورننوته او هغې بیانوي چې هغه چې څومره حرس ماته د هغې د وژلو و شاید چې په دنیا کې به د بل څه څیز داسې حرس ماته وي خو به هغې ځان بچ کو او وتښتېدو او بیا هغوی واپس شو ورپسې بیا یې لټول شروع کړو خو هر ځل هغه هم داسې ځان بچ کولو او چې دریم ځل هغې تللو نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ته وفرمیل چې د خدای بنده ستا څه اراده ده د هغې ژوند هغه څه اراده ده حضرت سعد بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې زمانې کوم نو زه بیا منې شوم او رسول کریم د عتبه بن ابي وقاص خلاف دا دعا کړې وه چې اللهم لا يهول عليه الهول حتى يموت کافره چې خدای په دې باندې یو کال تیر نشي چې دا د کافر کېدو په حال کې د مړ شي او خدای پاک دغې دا دعا داسې قبوله کړه چې هغه ورځ حضرت حاتب بن ابي بلته لږې شو هغه یې وژلی و او حضرت حاتب وایي چې ما عتبه بن ابي وقاص په شرمناکه جسارت چې مې ولیده نو ما فورا رسول کریم نه تپوس کو چې عتبه چېرته لاړو نو هغې هغه طرف ته اشاره وکړه چې کوم طرف ته هغه تللی و وایي زه فورا هغه پسې ورغلم او یو ځای کې مې هغه ونیو او فورا مې په تورې وار پې وکړو د هغې مری مې پرې کړه او بیا زه ورمخکې شوم او د هغې په تورې او د هغې په اس مې قبضه وکړو هغه مې رسول کریم له یوړ هغوی چې دا خبر واورېده نو 2 ځله دا فرمایلي چې رضی الله عنک خدای تا نه راضي شو خدای تا نه راضي شو په دغه حمله کې د رسول کریم په سر چې کم خود و هغه مات شوی و او د دشمن مسلسل حملو کې د هغې چې کم مخ و مبارک هغه هم زخمی شوی و او د هغوی جلد شلیدلی و او د هغې په مخ باندې وار کوونکي چې کم یو حملاور و عبدالله بن شهاب ظاهري و هغه بیا وروسته اسلام قبول کړی و حضور فرمایي چې دا تفصیل روان دی انشاءالله آینده به بیانېږي حضور فرمایي دا وخت به زه د یو څو مرحومینو ذکر کول غواړم لومبی ذکر د مکرم ابو علمي محمد اوکاشه صاحب د فلسطین شریف الدین صاحب د دې باره کې لیکي چې یو څو ورځې مخکې د غزا په علاقه کې زموږ احمدي رور محمد اوکاشه صاحب ډېر په سنگ دلی شهید کړی شوي دي د هغوی لاش د دې د کور نه په فاصله میلاو شوی دی انا لله و انا الیه راجعون دوی ډېر مخلص احمدي وو 15 کاله عمر و خپل اصل کلی نه د هجرت کړی او د غزا په علاقه کې جبالي کې د پناهګزینو په کیمپ کې اوسېده د دوی 2 زامن او 15 لوڼه او 3 نوسانوسي و د دوی او ډېرو هفتو نه د دې سره د دې رابطه نه وه د عارضي جنګ بندۍ دوران وایي زه دوی له ټولو لړم نو هغوی په کور کې نه وو بیا د هغې د کور نه 100 میټره لرې چې کومو لاشونه خوارو هغې کې د هغوی لاش ملاو شوی و په سر کې دې ته ډز شوی و شهید کړی شوی و د غزا یو احمدي یاسر شاهین صاحب وایي چې مرحوم 10 کاله مخکې ډیش لګولی و دا وی چې MTA چینل لټولو کې زما مدد وکړه په دغه موقع د دې په ذریعه وي ماته د احمدیت پته چلېدلې وه سموده پس هغوی د جماعت باره کې ماته زما جماعت سره باره کې ماته نور هم تعارف راکړو او ځینې کتابونه راته راولېږل او سموده پورې زموږ ترمنځ بحث روان او دې نه پس ما استخاره وکړو د خپل اهلیې سره ماته بیا توفیق میلاو شو وایي زما په بیعت باندې محمد اوکاشه صاحب ډېر خوشحاله و او دې نه پس زموږ تعلقات نور هم مضبوطه شو او تر ډېرو غنټو پورې به هغوی به مختلفو قرآني آیتونو تفسیر به ماته وی تفسیر کبیر نه به اقتباسات راته اورولو د ناسخ منسوخ په شان د مسلو باندې به زه پوهولم د دوی طرز بیان ډېر ښه و یو مدیر هسې دوی یو کتاب لیکلو او زه به راوختم کتاب به راته اورولو او د هغې د ښه کولو او هغه به ښه کولو او کتاب نور هم په نورو خبرو به هغوی بحث کولو اراده دا وه چې خپل کور به لوی او په دې کې به یو لایبرري جوړوي او په دې کې به د جماعتي کتابونو فوټوکاپۍ جوړوي خو د هغې خاندان د احمدیت په وجه په هغې باندې ظلم کولو ځکه د هغې د اراده پوره نه شوه او د دې په ذریعه د غزا جماعت سره زما تعارف شوی و موږ ټول به د دې په بیټک کې دوی سره ملاوېدو په آخري کلونو کې د صحت د خرابۍ د لاسه اکثر به دوی په کور کې وو او ډېر په ګرانه به دوی حرکت کولو د غزا یو بل احمدي دی هغې وایي چې د دوی قد اوچت و بدن نه کمزوري و ګیره سپینه و د دې د نیکۍ او د تقوا اثر به فوراً کېدو په مخاطب باندې همیشه به دوی
د خدای ذکر کول او جماعتي کتابونو لوستو کې به دوی مصروف او ډېر خواهش شو چې د کور سره د جماعت احمدي یو جماعت جوړ شي. د کال 2014 د جنگ نه پس هغوی په خپل لاس یو مضمون لیکلی وو او هغې کې دا لیکلي چې ورځ به داسې راځي چې په قبرونو به بمباري کېږي او د دوی د کتبې او کاڼي به خدای خوا خواره شي او بیا هم داسې شوي وو او باوجود دا چې په ګرانو کې ګیر وو خو هر ملاویدونکي سره به همیشه په ښه طریقه ملاوېده په مسکا او ډېر سخي ذهین او د نورو په سوچ باندې به ډېر زر پوهېدونکي وو. یو ډاکټر یوسف صاحب دی هغوی وایي چې ابو حلمي ډېر مخلص او رښتونی احمدي وو. احمدي کېدو نه مخکې د هغوی سوچ او معاملات د احمدیانو په شان وو. نو ځکه چې څنګه دوی د جماعت نه خبر شو نو فوراً دوی بیعت کړی وو. د بیعت نه پس ته د مشایخو د ارد ګرد خلکو سره به دوی د جماعت باره کې خبرې کولې او د دې په وجه به د چې کوم جوخت خلک وو د هغې طرف نه به دوی ته ډېر د تکلیف سره به دوی مخ کېده او ډېر مخالفت به هغوی کولو او په آخري عمر کې دوی د ډنګورو په سهاره ګرځېده او جمعې ته اجلاسونو ته به ټولو نه مخکې حاضرېده. حالانکه ډېر تکلیف و دوی ته د لاره کې به هم د مخالفانو په وجه به د خطراتو سره به دوی مخ وو. چندې به هم دوی نورو نه مخکې ورکولې. حالانکه تنګ دسته و. د دوی خواهش دا و چې جومات او د دې افکار د په ټوله دنیا غالب شي ځکه چې د انسانیت د ټولو مشکلاتو حل په دې کې دی. د دې اراده و چې خپل کور او ځمکه د ځمکې یو ټوکړه د جومات له ورکړي چې هلته جومات جوړ شي او د جومات مرکز هم. خو مخالفان چې کوم خپلوان وو په دې کې خنډ جوړ شوي وو. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي. د دې اولاد دې د دې د دعاګانو وارثان کړي. د دې ماشومان او خپلوان دې پوه شي په احمدیت او پاکۍ کې اسلام باندې او امن او سلامتي دې وګوري. خدای پاک دې په دغو علاقو کې امن قایم کړي. د ظالم لاس دې ودري او ظالمان دې ختم کړي. حضور فرمایي چې اسرائیل اوس د لبنان سرحد سره د حزب الله خلاف محض پرانیزه لګیا دي. په دې به حالات نور خرابېږي. دغه شان امریکا او برطانیې د حوثي امني قبیلې خلاف چې کوم محض پرانیستی دی دا ټول څیزونه جنګ نور هم زیاتوي خورئ. اوس خو ډېر لیکونکي دا لیکي چې د عالمي جنګ اثر اوس ډېر جوخت ښکاري لګیا دي. د دعاګانو ډېر ضرورت د خدای پاک د انسانیت له عقل او پوهه ورکړي. یو بل ذکر دی مرحومه ده امت النصیر ظفر صاحب د حیدر علي ظفر صاحب د جرمني کې د سلسله مربي دی. دغې اهلیه تر ورځو کې دوی وفات شوي وو. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسیه وه. د دې په پسماندګانو کې د دې د خاوند نه علاوه 2 زامن او 1 لور شامل دی. د دې د مور له طرفه نیکه چودھری امین الله صاحب رضی الله تعالی عنہ د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو. حیدر علي ظفر صاحب لیکي چې زه مربي وم په فیلډ کې به هم او په مختلفو اوقاتو کې تقریبا 12 کاله دا ما نه بیا علاوه خو یې چې رمسه ګیله نه ده کړې. یو ځل څه ذکر وشو په څه خبره چې دوی پریشانه وو نو ما تپوس وکړو چې مخکې د راته ولې نه ولي. نو هغې وویل چې ځکه مې ورته نه وې چې تاسو څه پریشاني ونه شي د عمل په میدان کې. د فرانکفورټ حلقې بیت الصبو صدر هم دا پاتې شوې ده. خلافت جوبلي کال کې د صدر لجنه فرانکفورټ په طور د خدمت موقع دوی ته ملاوه شوې وه. د خدای پاک په فضل د مونځ روژې ډېره پابندي دي کوله. تهجد ګزاره وه. د قرآن تلاوت به باقاعدګۍ سره کولو. ډېره صدقې به ورکولې. خیرات به کولو. د چندو به ښه په وخت ادایګي کوله. خدای پاک دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. بل ذکر دی د نسیم اختر صاحب چې د حبیب الله کالو صاحب اهلیه وه د غټیالیا. په 13 ورځو کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسیه وه. د وصیت ټول حساب تر وفاته بالکل مکمل و. د جایداد حصه په خپل ژوند کې ورکړې وه او په غم ځپلو کې د خاوند نه علاوه 6 زامن او 2 لوڼه شاملې دي. یو لور د هغوی په ژوند کې وفات شوې وه. د دغې ماشومان هم ډېر په مینه ساتلي وو. تعلیم یې ورله ورکړی وو او په زامنو کې 4 واقفین زندگی دي. یو زوی د دې نوید عادل صاحب چې مربي دي د سلسلې او مشنري انچارج د لایبیریا او د عمل په میدان کې کېدو په وجه د مور په جنازې کې هغوی شامل نه شو. هغې دا وایي چې د هغې په خاندان کې احمدیت د هغې د والد
مولا بخش صاحب په ذریعه راغلی و چې د خلیفۃ المسیح ثانی په دور کې هغوی بیعت کړی و. د دې دینی علم ښه و او ځینې وخت چې کوم خلک به ملاوي د هغې نه به یې تپوس کولو چې تعلیم هم څومره دی، نو دنیوي تعلیم د دوی ډېر معمولي و او د دیني علم په شوق کې به دوی اکثر دا وی چې د دې د والد صاحب په وجه د هر څه ځکه چې هغې به چې کم درس په جومات کې اورېده راتله به نو کور کې به ضرور موږ ته وی. نو د مور پلار ډېر اثر وي که کور کې داسې خبرې کېږي. جماعت او خلافت سره دوی ډېره مینه لرله، ډېر نره او دینی غیرت لرونکې ښځه وه. جماعت او د مسیح موعود علیه السلام خلاف به هېڅ قسمه خبره دوی نه برداشت کولې. د لمونځونو به ډېره پابندي کوله، تهجد ګزاره وه، اعتکاف کې به باقاعده کېناسته سوای اخري یو څو کالو نه. قرآن به د روژې په میاشت کې 3-4 دورونه به مکمل کول. د درود شریف ورد ډېر زیات کولو، ذکر الهي به هم ډېر کولو. یو ځل ناڅاپه د پرېوتو په وجه د دې خپه ماته شوې وه، نو هغه وخت یو زوی د دې لیکي مربي صاحب چې کوم دی عادل صاحب د هغې کشر ورور هلته تللي وو، نو هغه وخت چې کله واپسي کېده نو دوی پرېوتې وو، خپه ماته شوې وه. خو خپل زوی ته هغه وایي چې ته په خپله ډیوټۍ ورشه او د بل کلي نه خپل زوم بیا راوختی و، هغې سره هسپتال ته تللی وه. خپل زوی ته یې وایي چې ستا کار دی چې ته به د دین خدمت لپاره فوراً ځې. نو د عادل صاحب هم وایي چې 7 کاله مخکې په چوټۍ تللی وم او ملاقات ورسره مې شوی، نو هغوی هم دا نصیحت کړی و چې ژوند مرګ د خدای پاک په لاس کې دی، څوک هم نه دی خبر چې کله به راځي او که داسې وخت راشي نو ته به ډیوټي نه پرېږدې، هملته به یې چېرته چې ته یې. نو دوی خپل سنټر کې وو، نو د مور جنازې کې دوی شامل نه شو. بل ذکر دی د مکرمه مبارکه بیگم صاحبې چې د رشید احمد ضمیر صاحب د بشیرآباد سټیټ اهلیه وه. دوی هم تېرو ورځو کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د هغې د والد محترم بهاولحق صاحب په ذریعه شوی و، چا چې په کال 1948 کې د حضرت المسیح ثانی رضی الله تعالی عنه په لاس بیعت کړی و. انتهایی خوبۍ دې لرلې، 15 وخته منځونو پابندي به دوی کوله، د تهجد پابند بېلوسه جماعتي خدمت به دوی کولو، نیک او پاکبازه ښځه وه. ډېرو جماعتونو باندې دوی پاتې شوي وو، دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی و، د لجنه صدر هم پاتې شوی وه. تقریبا ټول ژوند دوی د جماعت په خدمت کې تېر شوی دی. په سوونو ماشومانو هلکانو جنکو ته دوی قرآن ښودلی دی، د پردې به ډېر خیال کولو، ماشومانو جنکو ته به هم د پردې تلقین کولو، د خدمت خلق په کارونو کې به دوی ډېره برخه اخیسته، د غریبانانو د کونډو د ضرورتونو خیال به دوی ساتلو. د ډېرو غریبانانو د یتیمانو ماشومانو ودونو کې دوی مدد کړی دی. ډېرو ماشومانو ته ګنډل ښودلی دی، کړایي هم ښودلې ده. د هرې جمعې په ورځ د 2 غنټې مخکې به دوی جومات ته تله او د ښځو والا چې کومه برخه دلته به صفایي دوی پخپله کول او بیا به نفلونه کول. ډېره ایمانداره وه. ډېرې ښځې به داسې وي چې خپل کالي او نقدې پیسې به یې د دې ایماندارۍ په وجه دوی سره ایښودې د امانت په طور. هېچېرې هم دوی چېرې چا سره جنګ نه دی کړی، سختي نه ده کړې، بدتمیزي نه ده کړې، ډېر اعلی اخلاق دوی لرل. د خدای پاک په فضل موسیه وه او چې کله دوی وصیت کړی دی نو ورسره د لوڼو وصیت هم کړی و. دغه شان د کلي ډېرې ښځې هم دوی د وصیت په نظام کې شاملې کړې وې. په غم ځپلو کې د خاوند نه علاوه یو زوی 5 لوڼې دي. مکرم عثمان احمد صاحب مربي دي د سلسلې، او رکیم پریسرلیون کې او مکرم سعادت احمد صاحب د سلسلې مربي دي. په برکینا فاسو کې د هغې دا خواښې وه او د دوی دواړه لوڼې چې کوم دي هغه مربیانو ته ودې وې او د خپل د مور په آخري وخت کې هلته موجودې نه وې، خپل د خدمت په ځایونو کې وو. د دوی لور آصفه صاحبه وایي چې زه خپل خاوند عثمان احمد صاحب سره په سیرالیون کې د خدمت توفیق ترلاسه کوم لګی یم. د عمل میدان کې د کېدو په وجه د مور په جنازې کې او په تدفینو کې شامله نه شوم. همدغه شان زما کشره خور مریم بشرا هم په برکینا فاسو کې دغه هم شامله نه شوه. خدای پاک د دې له صبر او حوصله ورکړي او مرحوم سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې دعاګانې دې د دې د اولاد په حق کې پوره کړي.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.